14 اگست په ورځ باندې به دا هر څو بزرګ راوتلی دی دا خلک تنګوي نارې وایي چغې وایي کوکې وایي پر خلکو باندې اوبه ورغورځوي پر خلکو ډبرې ورغورځوي د خلکو موټران الله اکبر بیا که ته چې شه خلاصه کې بیا هغه سپرې ورسره دي هغه در باندې پاشي اوبه در باندې پاشي ای ظالمانو ای جهنمیانو ای جهنمیانو ای د جهنمیانو زامنو دا تی کوئ څه څوک خوشحاله کوئ څوک خوشحاله کوي دا ته چې څوک خوشحاله کوي په خدای قسم که دې داسې بولي لکه لیونی سپی قطاوه زما ته خو یو ورځ وروځئ یاره ورسئ دا موټر ته موبایلان په ډک دي واره موټر په یوه خوا کې بیا په بله خوا کې الله اکبر عزیزانو بله خبره دا ده چې دا 14 اګست چې کوم دی 14 اګست د پاکستان د ازادۍ ورځ ده خبره داسې ده عزیزانو چې ما او تا په نعمت نه پوهېږو ما او تا په نعمت نه پوهېږو الله فرمایي تاسو زما د نعمت شکر ادا کوئ زه به ستاسو نعمت نور زیات کم نور زیات کم ګوره که چیرې الله پاک و ما او تا ته زوی راکړي او ما او تا زوی نه لرو او ډېر خوشحاله سو او بیا بیخي ډېر ضربې پکې وکړو ټکان پکې وکړو بیا دا ګولۍ ولاړه چې د چا په کور کې ولګېږي د چا په بچي د چا په اهل د چا په کورنۍ په چا کې ولګېږي نو بیا دغه نعمت و ستا دپاره د جنت سبب دی که د جهنم سبب دی د جهنم سبب دی نو دغه وطن چې موږ ته الله پاک د ازادي راکړې ده نو دا د جنت سبب ده که د جهنم سبب دی ګوره ما او تا په دغه د ازادۍ ورځ چې کومه ده دا لغړیان راواخله دا بېوقوفه راواخله دا بېعقلان راواخله دا د خدای او د رسول ناخبره راواخله دا د عزت او د ناعزته ناخبره راواخله دا خلک په دا ورځ راوځي بیا نو ماشې واله بې عزتۍ بل هېڅ یو کار نه کوي په لکو کسانو کې به یو سړی داسې پیدا سي چې 2 رکاته نفل وکړي چې یا الله تا ماته وطن راکړی دی نو زه به 2 رکاته د شکرانې لمونځ وکړم یا زموږ شکرانه و دې ته وایي زه به تا ذلیله کوم ته به ما ذلیله کوې زموږ شکرانه و دې ته وایي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي مفلسه سړی څوک دی صحابه ویل یا رسول الله مفلس هغه دی چې نه ماښام ګوله لري نه یو کور لري نه یو روپۍ لري نه یو درهم لري نه یو دینار لري نه دا مفلسه نه دی